ستا بچه چې سکول ته ځي د هغه کتاب ته خو دې ګټئ. زما قاعده چې د مدرسې واخلي د هغې نه ګوټونه شلېدلي چېرته پرې ثابته ډله کې یو کس پاسه چې تاسو د خپل بچي سپارې ته ګټه اچولې ده. یو کس پاسه ووایي ما د 1.5 نه زیاتو مدارسو کې تقاریر وکړه په دې لږو ورځو کې، لیکن ما ته چا ونه ویلې چې زما بچی چې کله یې سپاره واخیستله زه لاړم او ما د بچي سپارې ته ګټه واچوله. په رب کعبې قسم نن مظلوم دی، د الله دین مظلوم دی. په خدای قسم په ټوله دنیا کې چې د ټول نه زیات مظلوم دی دا قرآن مظلوم دی، د قرآن والا خلق مظلوم دی، مدرسه مظلومه نه، جماعت مظلوم دی، منبر او د محراب خاوند مظلوم دی. زمین زما عزتمند یو کس پاسئ چې هغه دا وایي چې زما کور کې کله ما کوټه جوړوله د ناوې دپاره کوټه جوړېدله، د اے سی ځای پکې و، د ایرکنډیشن ځای پکې و، یو پي ایس ټپلیزر دپاره ځای پکې و، زما عزتمند باراوډ دپاره فټینګ و، زما عزتمند د عام بجلی فټینګ پکې و، په هغې کې د سوچو لوښو ځای و، په هغې کې د هډوکو د لوښو ځای و، په هغې کې د ستنو د لوښو ځای و، په هغې کې د بیډ کېښودو ځای و، په هغې کې د صوفې کېښودو ځای و، په هغې کې د میز کېښودو ځای و، په هغې کې د واشنګ مشین کېښودو ځای و، په هغې کې د ټمپیس کېښودو ځای و، په هغې کې د ټي وي کېښودو ځای و. یو کس دی پاسې چې په هغې کې ما د قرآن دپاره هم ځای جوړ کړی دی. نشته دی نشته دی زما عزتمندو. مونږ څه وایو چې قرآن کوټه کې پروت وي وایي لکه دلته دا ټي وي دی دا قرآن والی د ابۍ کوټې ته یوسئ، قرآن والی د ابۍ کوټې ته یوسئ. چرته چا ویلې چې دا ټي وي والی ګټر کې واچوئ، ولې دا د ګټر سره تعلق ساتي، دا به ګټر کې واچوما، خو موږ وایو قرآن به د ابۍ سره تعلق ساتي. زما عزتمندو چې په میاشت په شکال تېره شي خلک خپل اسلحه راوالي زنګ ته بوځي، زموږ په کور کې قرآن پروت وي په شکال میاشت پې تېره شي والله کو دې 12 وایي څومره مظلوم دي، د منبر خاوند څومره مظلوم دی. ته کنځلې کې هغه ستا بچی ستا د جنازې جوګه جوړوي، تا ته وایي راوله بچی چې ستا بچی ستا د جنازې په صف کې ولاړ چې اے بي سي نه وایي، ستا بچی ستا د جنازې په صف کې ولاړ چې د جنازې مونځ ورځي. دا د مدرسې محنت دی. تا ته وایي راوله بچی چې د تعلق د رب سره جوړ کما، تا ته وایي د دې بچي په ذریعه خپل رب سره جوړه وکړه، د دې بچي په ذریعه خپل رب رضا کا، په ذریعه خپل رب سره تعلق جوړ کا. مدرسه ستا د رب د تعلق ځای دی، مسجد ستا د رب د تعلق ځای دی، منبر ستا د رب د تعلق ځای دی، عالم ستا د رب د تعلق ځای دی، قرآن ستا د رب د تعلق ځای دی، قاري ستا د رب د تعلق ځای دی، مسجد امام ستا د رب د تعلق ځای دی، د مدرسې استاد ستا د رب د تعلق ځای دی. الله به د دې چت تپوس نه کوي چې په دې کې لنټر وکړو نه. په خدای مې قسم وي د مسجد د امام تپوس به نه کوي چې ستا د مسجد د امام تنخواه د دې قابله وه چې د هغه پې میاشت تېرېده که ونه تېرېدله، د دې تپوس به کوي. موږ وایي جومات کې کارپېټ ته ضرورت دی. زما د مسجد په امام دی د کوټې چت راساسي، هغه د خپل بچي لکه د چرګې ځان نه رالاندې کړي. زما عزتمند هغه د شپه په ولاړه تېره کړي ته په بلډینګ کې پروت دی. دا زما د رب د کتاب زما عزتمندو وارث دی. په رب کعبې قسم الله چې د دې خپل بنده ته ګوري، رب د الله په ذات مې قسم وي د الله رب العزت قهر به جوش کې راځي، لیکن الله موږ او تاسو ته صبر کوي، صبر راته کوي، الله مونږ ته صبر کوي. دا د مسجد امام چې د شپې رب ته کچکول جوړ کړي، الله زما قصور سره زه خو بازار کې مزدوري کولی شم، دکانداري کولی شم، پټي کې زمینداري کولی شم، کارخانه کې منشیګیرت کولی شم، په ملا باندې سیمټ اوچتولی شم، کرش چې کوم دی چلولی شم، ربا په دفتر کې چې کوم دی نوکري کولی شم. ما دا هر څه پرېښي دي ستا د دین خدمت کوم او د دې باوجود دا خلک ما ته سپک ګوري. نو ګوري راته معاشره کې موږ ته خلک سپک نه ګوري. موږ او تاسو خانانو دربار ته چې لاړ شو د خان په کرسۍ په صوفه چې کینو ځان راته ښه ښکاري. الله بندګانو د خان په دغه صوفو باندې د خان سپي ناسته کوي. زما په مدرسه د ماشوم په لاس کې سپاره ده، په هغه د چت راساسي، د هغې ماشومې په سر د چت را پرېوځي. رب
رب کائنات باندې قسم او زما د قوم خانان دي په 1415 لکه روپۍ سپي راولي ولې الله یې نینی څه الله یې نینی چې زما د مدرسې په طالب د پاغه باندې سپاره د لاس کې د پاسرې په چترا پریوزي او زما استاد د ملک خانان زما استاد د ملک جاگیردار زما استاد په باتروم کې د 2-3 لکه روپو چې کوم نه ماربل لګېدلی ولې الله نی زما استاد په باتروم باندې زما عزتمندو ټایلونه لګېدلي د لکونو روپو ټایلونه لګېدلي په هغې کې ډیکوریشن دپاره زما عزتمندو انګریزي چې کوم دی هغې انګریزي شیونه پکې لګېدلي ټایلټ یې پکې لګېدلي یو ټایلټ نن سبا په 2-3 او په 5 لکه روپۍ باندې خلک راوړي پته نه لګېږي چې به د دې دغه انجرود جوړېږي که څه ته جوړېږي زما د مدرسې په ماشوم نه چترا پریوزي زما د قرآن په طالب علم نه چترا پریوزي هغه د نهاره تېروي هغه د چې کوم دی د هغه چای دی چې کوم دی نه د سار د هغه د غرمې روټۍ دی کمزوري او د هغه د چې کوم دی دا زما د رب د کتاب والا دی دا ځکه داسې دا د ABC والا دی دا د ABC والا ولې موږ تاسو نه ولې یوازې دا نه زما عزتمندو زه اکثرو ځایونو کې مې د الله بندګانو د خلکو دربارونو ته مه ځئ راشئ کو تاسو وایئ چې زه د الله دربار ته لاړ شمه وایئ چې الله پاک د ناز ځای د توخم د ناز ځای د توخمه چې تاسو په هغې ناز وکئ په هغې باندې فخر وکئ هغه ناستې ځای د دې علماو د دې طلباو په صف کې ناسته ده په خدای قسم د اسمان فرشتې راځي او د دوی سره ناسته کوي د اسمان فرشتې دې پسې ګرځي ما او تا چې جومات ته راځو د مولا نه مخ اړو چې دکان ته درشو مولا نه مخ اړو چې د جومات نه بعد اوسم او مولا پسې درکې پاتې ویم که د مولا چې کوم نه چېرته ما ته ګیر شو په هغه باندې ګونډ پې ماتومه زما عزتمندو لاس پې ماتومه ماشي پې کومه هغه قرآن ته ناست دی زه ورپسې راشم قاري صاحب ځان نه د جلاد جوړ کړی دی قاري صاحب نه ویډیو کومه دنیا ته ښیمه چې قاري صاحب په خلکو زما ماشوم نه څپېړه ورکړې ده په هغه یې فیار کومه ته دلته یې فیار کوه زه د رب په عدالت کې فیار کومه ته د پاکستان عدالت ته ځه زه د رب عدالت ته ځمه ته د دنیا عدالت ته ځه زه د خدای عدالت ته ځمه ته خو چې کوم دی د دنیا بادشاهانو پسې ګرځه زه د ځمکې او د اسمان بادشاه ته فریاد سپارمه انما اشکو بصري و حزني الى الله زه خپل فریاد الله ته کومه زما عزتمندو تا څه طاقت شته ما ته کنځلې کې تا سره زور شته په ما زورورتیا کې ته ظالم یې زه مظلوم یم ته جابر یې زه مجبور یم په رب کعبې قسم زما رب مجبور نه دی زما رب کمزوری نه دی زما رب بې وسه نه دی زما رب بې طاقته نه دی ان بطش ربک لشدید ان ربک لبالمرصاد العزیز ذو انتقام زما رب ذو القوه دی ان بطش ربک لشدید دی ته د دې تعریف سپکوالی کوه الله دنیا کې ما او تا ذلیله کړو ذلیله نه یو